ډېرو درنو عزتمنو سپینګیرو ځوانانو ګلالو ماشومانو د زړه د تله ستړي مه شي سلام درته وایم خدای مو تاسو ته او زموږ ستاسو ټول وطن ته د خدای خیر کړي خدای دې همت را نصیب کړي خدای دې حوصله راکړي چې د خپل وطن سره ودرېږو د خپل ولسونو سره ودرېږو د خپلې خاورې سره ودرېږو ملګرو زه د میسینګ پرسنز د لاپته افراد یا په پښتو کې لادرکه خلک چې ورته وایي د دې متعلق خبره کوم بیا د مومندو د څو میاشتو نه چې یو هلې ځلې شروع دي په دې باندې هم خبره کوم ملګرو دلته یو ډالري جنگ شروع شو هر چا د ډالرو د ګټلو دپاره هر زورور چې څومره هم سیټینګ کولی شو یو ترتیب یې جوړولی شو هغه دوی جوړ کړو په دې کې د غریبو ولسونو د بېوسه خلکو د دې په وینو د دې په سرونو باندې دا ګیم چلېده دوی د دغو غریبو د دغو بېوسه د دغو انپړو خلکو د بېوسۍ نه د انپړوالي نه او د نورو داسې کمزورو نه فایدې اخیستې او ځانونه به یې پرې جوړول دا د دغو بدو خلکو د ډالرو ګټلو یو طریقه وه په تا یې په مختلف شکلونو کې ډالر ګټل یو د کولیشن فنډ په نامه باندې به ډالر راتلل د یو ایس زیډ په نامه باندې به ډالر راتلل د اپریشن په نامه باندې به ډالر راتلل د کورونو د ړنګولو په نامه به ډالر راتلل بیا به د جوړولو په نامه ډالر راتلل مختلف کاروبارونه وو یو کاروبار پکې د میسینګ پرسنز د لاپته افراد هم شروع وو خاندان ته بیا څوک ورولږل د خپل سورس د خپل جاسوس په ذریعه چې زه به سړی درته پیدا کړم دومره دومره لکه روپۍ راکړه 1,00,000 روپۍ راکړه ملاقات به دې وکړم بیا به چې پیسې ورکړه بیا چې خاموش به پاتې شي ملاقات نشته که تا خبره وکړه تا هم وژنو تا هم لاپته کوو دا یې د کاروبار نورې طریقې وې هغه د کورونو سامان یې هم پکې خرڅ کړه چې چېرته اپریشنونه شول په کور کې هغه لوښي چې وو هغه هم پسې خرڅ کړل نو پښتونه ستا د خاورې په ونو په بوټو په کاڼو په انسانانو په بخښنه سره تر ځانورو پره په دې ټولو باندې خلکو کاروبار کوه ځکه دا ماشومان نن دلته ژاړي دلته ناست دي دا سپینګیري دلته نن په دې غرمو کې ناست دي او کیاني په اسټرالیا کې جزیره اخیسته ده دا د هغه کاروبار نتایج وکني په خپله تنخوا باندې جزیره خو پرېږده نن سبا ځمکې قیمت یې کېدای شي پلاټ نه وه دا په پښتنو باندې د کاروبار حصه وه ملګرو دلته خبره دا نه ده چې ته سخته خبره وکړې رښتیا ووایې نو ستا مسله به نه حل کېږي او که ته چېرې شپ شپ کوې مسله به دې حل شي په شپ شپ باندې هم مسلې نه حل کېږي دوی کله کله وایي لکه اوس ملګري چې وویل چې تاسو خو د لر او بر نارې وایې تاسو خو د ورګې دهشتګردي نارې وایې نو دغې در نه خو تر اوسه پورې نه دي والې د دغې در نه مسلې حل کړي نو د دغې په نه وهلو باندې هم مسله حل شوې نه ده خو دوی وایي تاسو کار کوئ خو موږ مه ځوروئ نه تا ولسونه ځورولي دي زه به دې ځوروم تا خلک ځورولي دي زه به دې خامخا ځوروم نو اوس راځو د لادرکو خلکو معامله ته چې په دې کې حکومت ته فایده څه ده یعنې حکومت موږ وایو فوج ته فایده څه ده په دې کې څه فایده ده دوی ته هغه باندې خبره کوو چې دوی ته فایده څه ده ملګرو دا جنگ روان دی په دې جنگ کې دلته یو حمله وشي په یو سکول باندې سبا دوی 8 یا 10 کسان راولي چې دا موږ ونیول او خلقو ته ښکاره کړي چې موږ کاروایي وکړله هغه خلق چې په رښتیا ملوث وي هغه نه ونیول شي
دا په جلو داسې کوم کسان یې بند بغیر ریکارډ ورسره ساتلي دي دغه نه لس اته کسان راواخلي کار پرې وکړي جنګ پې اوږدوي په دې خبرو دغه جنګ ته تول پې ورکوي په دې خبرو باندې په دې جنګ کې حساب پې برابروي په دې باندې خپل معیار پې چک ساتي او صرف دا معیار نه مونږ څوک یو مونږ تاسو خو دومره معلومات نه لرو د دغه خلکو معلومات ډېر زیات دي یو پیرا جسټس وایي چیف جسټس وایي جاوید اقبال چې 4000 میسنګ پرسن خرڅ شوي دي ډایرکټ چې څوک وایي چې څه فایدې دي پکې هغه ته مونږ ښایو چې فایدې درته وښیو چې څه فایدې ته نه اخلي 4000 ژوندي خلک خرڅ شوي دي په مختلفو تنظیمونو خرڅ شوي دي په مختلفو ملکونو خرڅ شوي دي په مختلفو ترهګرو ډلو خرڅ شوي دي او بیا دلته په عامو ولسونو کې د ویرې خورولو هم ډېره لویه ذریعه پاتې شوې ده چې خلک ورک دي سبا به څوک بیا رښتیا نه وایي چې رښتیا وایي خلک به چې ورک باشي د پلانکي په شان دا د عبرت نشان د معاشرې دپاره جوړوي چې بیا به څوک رښتیا هم نه وایي دا یې بله فایده ده دوی ته بله فایده دا ده چې پښتانه دوی ماتات ساتلی دي پښتانه دوی سوالګر ساتلی دي د خپلو هغو مسایلو نه نن به مومند په خپل ماربل او د هغې په کاروبار خبره نشي کولی په نورې مسلې دوی دې ته سوال ته کوي چې بچو مې چې راکړي نو عام اولسونه پښتانه دا په بل لحاظ سره په هغو مسلو کې ګیر شوي دي چې دوی د حقیقي د خپل وطن د جوړولو کوم وسایل دي د هغه نه هم پکې لرې پاتې شو بیا په دې وطن کې یعنی ما اول خبره وکړله د هغې زموږ سره ثبوت شته دی چې د عامو واقعاتو نه پس دوی ووایي چې دومره کسانو ته موږ پانسي ورکوو اصل که دوی په هغه واقعه کې نه وي نیولي نور یې نیولي وي او یو خبره موږ ته کېږي چې په دې میسنګ پرسنز کې ګناهګار هم شته دی دا بالکل رښتیا خبره ده میسنګ پرسنز نه 100% بې ګناه دي نه 100% ګناهګار دي په دې کې بې ګناه هم شته په دې کې ګناهګار هم شته خو دا تعین به څوک کوي چې ګناهګار څوک دی او بې ګناه څوک دی دا تعین به څوک کوي زه د یو فرد نه د پاکستان آیین وایي هغه آیین چې دغو ادارو حلف پې اخیستی چې زه به یې منم چې دغو خلکو قسم پې کړی دی چې زه یې منم هغه آیین وایي چې د سپین او تور فیصله به عدالت کوي ته د هغې قسم سره ژمن نه یې پاتې شوی ته د هغې وعدې سره ژمن نه یې پاتې شوی تا د دغې آیین سره هم بې وفایي کړې ده نو غدار څوک شو خلاف ورزي تا کړې ده تور او سپین معلومول د عدالت کار دی دا ماشومان دا سپینګیري دا ځوانان ناست د دوی خپل خپلوان ورک دي دا په خپله خوله درته وایي چې ته یې عدالت ته پېښ کړه چې کوم جرم درته ثابت کړه د هغې مطابق چې څرنګه هم په آیین کې سزا ده زه به څپړې درته وایم زه به چړچکې درته وایم ته سزا ورکړه خو عدالت ته یې پېښ کړه دا عدالت ته نه راوړل معنا ریکارډ یې نشته نو چې ریکارډ یې نشته که په کوم کیس کې د مړولو خرڅول یوې څوک تپوس نشي کولی په دې کې بې ګناه او ګناهګار پته به عدالت لګوي دا د پاکستان آیین وایي نو که ته د دې آیین سره وفادار یې خو ویې منه دا سپینګیري دا ماشومان د یو میاشتې نه دلته ناست دي په غرمو کې بلکې میاشت نه ملګري خبره وکړه زه یې ګواه یم دا څو میاشتې کېږي هغه ورځ به تاسو ته یاده وي چې زه د مومندو تاسو ته را روان وم دغو سپینګیرو ته را روان وم چې یو ځل ورسره ملاو شوم دغو ماشومانو ته را روان وم زه هلته څه دی احسان الله احسان غوندې ترهګري مونږ نه کوله چې چا ترهګري کوو نو هغه خلاصه څڼې ګرځي مونږ خپلو پښتنو ته یو غټه ملاول ته ورتلو هغه ته یې نه پرېښودل مونږ ګواه یو د هغې وخت نه دا در نه دغه حساب کتاب شروع دی ملګرو که څوک وایي د مسلمانانو سره همدردي لرم دا مسلمانان دي راشي ورسره کښېنئ د دغو سره همدردي ولرئ غیر آیني خبره کوي غیر اسلامي خبره کوي غیر روایتي خبره کوي نه
په مذهب کې هم، په آیین کې هم، په پښتو کې هم، په هر څه کې خبره برابره ده. مظلوم دی، د مظلوم ملګرتیا دا موږ ته په مذهب کې هم وایي، دا په آیین کې هم درته وایي، دا په پښتو کې هم درته وایي، او موږ دې واکدارانو ته وایو. دلته کېدای شي داسې څوک ناست وي چې دوی دا خبره رسوي، هغه دې خامخا زما دا خبره ورسوي، د وطن ټول خلک ترې راوغواړي، جرګه دې راوغواړي، موږ درې کیسې ورته کوو، په درې کې خو به یو مني. دا خلک په څه یقین ساتي؟ که د پاکستان په آیین یې ساتي، دغه الله درکه خلق ته سبا عدالت ته ورکړي چې کومه فیصله وکړه موږ ته قبوله ده. که دوی په اسلام یقین ساتي، سبا د علما راټول کړي، دغه درکه خلق ته راولي چې د جرم په ثابت شو، د هغه جرم مطابق کوم په اسلام کې سزا د دوی ورکړه موږ ته قبوله ده. که دوی په پښتو یقین ساتي، سبا د پښتنو جرګه راوغواړي په پښتو کې د دغو جرمونو چې دوی کوم پیړاولي دي ثابت شول، کومه سزا په پښتو کې وه، موږ ته هغه هم قبوله ده. پښتو منې، اسلام منې، آیین منې، څه منې؟ یو څه خو وښایه چې زه دې باندې یقین ساتم. ته که صرف ظلم او جبر ساتي یقین، موږ یې نه در سره منو. موږ ظلم جبر نه منو. ته چې باقي کوم آیین کوم اصول منې په هغه کې موږ در سره کوو. هغې کېدل نه چې کوم جرم په چا ثابت شو، د هغې جرم مطابق به بیا سزا ورکوي. معنا دا ده د کلونو راځي دوی په دې خبره باندې پوهېږي چې ظلم دی، جبر دی، خو بیا یې هم کوي، توجه یې نشته، پته هم نشته ورته. هغه ورځ چې په فارمیسټاف باجوه ویل چې موږ مسلمانان یو، موږ به ولې خلک لاپته کوو، موږ خو ډېر لاپته بازیاب کړي دي. دا ولسونه پوښتنه کوي د چا نه د بازیاب کړل؟ د خپلو ادارو نه. نو ورک کړي چا و؟ نو ته څنګه وایې چې موږ خلک نه ورکوو؟ هلته د په سره ورځ ورک کړي دي، بیا د بازیاب کړي هم د خپلو ادارو نه دي، نو په دې کې تکه کړي یې. دلته د موږ ته خلک وایي د یو تن ورکول، بیا په هغه باندې مختلف د پیسو ډیمانډ کول چې دومره پیسې راوړئ، دومره پیسې. دا په آیین کې جرم دی که نه دی؟ نو چې جرم دی، دغو خلکو دغو ادارو چې دا جرم کړی دی، ولې سزا نه ورکوئ؟ آیین تش د دې دپاره دی چې د مومندو په در نه باندې اوبه بند کړه، د یو ظالم جبر په ما بندوه، د یو ظالم ظلم په ما بندوه، عام خوار ولسونه تانګوه. زه یو خبره کومه، د لادرکه خلکو غم څوک هم نشي پېژندلی. یو تن چې مړ شي، شهید شي، هغه غم یو وخت پروي، بیا ورو ورو هغه سلو شي، کم شي. یو تن چې ورک شي، دا هره ورځ لکه په کور کې دننه چې مړی پروت وي، ښکاري نه، خو غم یې د مړي وي. دا سپین ږیرو ته، دغه ماشومانو ته هر ماښام باندې د ډوډۍ نه لاس راولتي چې زما بچي به خوړلي وي که نه. دا غم، دا اوښکې قدر شته د دوی سره؟ د دغې درد، د دغې تکلیف څه اهمیت لري دوی ته؟ د پښتنو اوښکې تویېږي پښتانه باندې د ډېرې بېوسۍ نه، د ډېر غم نه، د ډېرې ژړا نه خپل سرونه هغه درد کمولو لپاره په خپل پټکي تړلي دي، او دلته واکداران په دې کوششونو کې دي چې د وړې وړې درد به موږ څنګه ختم کړو، د هغې اواز چې څوک کوي هغه څنګه غدار ثابت کړو. 2018 ناول مونږ پوهېدلو په پښتونخوا وطن کې چې چېرته لادرکه خلک وو، دومره تنګ کړي وو چې خپل ورور یې تپوس نه شو کولی. خو الحمدلله په 2018 کې چې کله تحریک راپورته شو د پښتنو، هغه کیسه دې ځای ته راوستله چې نن خپل ورور خو پرېږده، پردي خلک هم د خپلو پښتنو پوښتنه کوي چې دوی دې راخلاص شي او د دوی سره د ظلم جبر نه کړي. نو ملګرو، د لادرکه خلکو مسله چې بین الاقوامي قوانینو هم او په دې آیین کې هم یو جرم دی، د هغه جرم پر خلاف دا خلک راوتلي دي. آیین چې څوک نافذ کوي، په کار وه چې هغوی یې ملګرتیا کړې وای. هر څوک چې د حق خبره کوي، هغه ته غدار وایي، هغه ته کافر وایي.
غدار د آئین مطابق د پاکستان د آئین مطابق چې څوک آئین مات کی هغه غدار دی. آئین ستا جرنلانو مات کړی دی، آئین جنرل مشرف مات کړی دی. په عدالت کې فیصله راغلی ده چې غدار دی، بیا مو هم قرار څملولی دی، نه سزا شته نه جزا شته. او دلته عام ولسونه چې خالي دا خبره وکړي چې دا زمونږ وطن دی، موږ امن غواړو، ترهګري نه غواړو، تاسو وایئ دا غدار دی. داسې غداري چې هغه د خپلې خاورې، د خپلو ولسونو، د خپل وطن، د پښتون او د پښتونخوا په خبرو باندې د دوی د حقوقو دپاره دغه لقب چې څوک راکوي چې غداري پرون مو کړې ده، نن یې کوو، سبا یې کوو. دغه د دې وطن خبره په دې باندې چې څوک هم غداري ورته وایي دې ته موږ بلکل تیار یو. کوم تور لګوي، کومه سزا راکوي، دا مو قبوله ده، خو د خپلې خاورې، د خپلو ولسونو په هغه باندې جبر ظلم دا مو نه دی قبول. ملګرو یو خبره دا درته کوم، بیا د ترهګرۍ جنګونه ستا خاورې ته دا روانولو یو کوششونه جاري دي. دلته نن بیا ډېرو منیسټرانو تر آرمي چیف پر خلکو دا خبره وکړې چې موږ په تېر جنګ کې برخې اخیستې دي، بیا یې نه اخلو. دوی تل موږ په خبرو غولولي یو. دوی چې کله هم یو بد کار کوي نو نیک نیک الفاظ شروع کړي. خو موږ پښتانه ساده خلک د هغه نیک الفاظو پسې لاړ شو. ولې غوږ نه ګوري، په سپي پسې منډه کوي. ملګرو پام وکړئ، څوک هم چې دا خبره اوري په خپل کلي علاقې کې چې ترهګري ته لار ور نه کوي. مونږ د دې وطن وګړي کمرو مړه دې شو، خو د دې وطن دا ټیټې سترګې نه شو کتلی. د دې وطن د دې خاورې دا بدنامي مونږ نه شو وړلی. او هغه ادارې، هغه خلک چې تر نن ورځې پوره د ترهګرۍ ملګري پاتې شوي دي، جوړوي یې، هغو ته هم دا وایو چې سره د ترهګرۍ به ستا کډه بار کېږي د دې وطن نه. دا خاوره، دا وطن، دا امن غواړي، دا سوله ییز ژوند غواړي، دا خوشحالي غواړي. د دې دپاره چې څوک کوششونه کوي، زنده باد. څوک هم چې په مخالف سمت سره ولاړ وي، په میدان کې به موږ هم ورته ولاړ وو، لاس په ګروان به وو ورسره. د خپل وطن دفاع به کوو، د خپلو ولسونو دفاع به کوو، د خپلو خلکو دفاع به کوو. او زه هغه پښتانه چې په حکومت کې په لویو لویو عهدې باندې ناست دي، هغو ته دا وایو چې د دې وطن اوبه دې څښلې دي، د دې وطن پای دې څښلې دي، د دې وطن په خاوره کې دې په خپوړو کړي دي. د پردو سره ولاړ یې ډېر بد ښکاري، ډېر بد ښکاري. راشه د خپل ولس سره ودرېږه، بیا د تا سره عهدې نه وي، بیا د ستا بنګلې نه وي، ستا خړې جامې به هم ستا د عزت یو لوی نشان شمارېږي. خو د خپل خاورې سره د خپلو ولسونو سره ودرېږه، د خپل وطن سره ودرېږه. ملګرو دا پیرنګي د دور نه واخله، تر نن ورځې پوره چې څوک هم د خپلې خاورې وطن خبره کوي، هغه قانونونه چې پیرنګي نافظول، هغه دوی هم را باندې نافظوي. د دغې پیرنګي وارثانو ته موږ به هغه مبارزه کوو چې پلرونو نیکونو مو کړې ده. په دې خاوره باندې د پښتون ولس دپاره، د دغو ګوللو ماشومانو دپاره ژوند غوښتل دا په موږ ټولو فرض دی. په دې اوس وختونو کې بیا په ټول لر او بر وطن کې یو داسې ماحول جوړېږي چې یو غټ جنګ راشي. د دغې جنګ د مخنیوي دپاره به تیار وو. که بیا جنګ راځي، بیا به چیرې لادرکه خلک وي، میسینګ پرسن به وي، چېرته به شهیدان وي، چېرته به یو وي، چېرته به بل وي. هغه واقعیات چې نن هم لا دا برداشت نه دي. خلکو ته لا دا پته نشته چې په مومندو صافو کې اوس هم یو قبرستان د 40 کسانو داسې کسانو دی چې په یو ځای یې مخامخ ویشتلي وو. په محمدګټ کې په یو ځای یې داسې ودرول، عام ولس ویویشتل چې میلمانه وو پکې دي. او په دغې وطن کې چې احسان الله احسان ګرځېده، هغه ته یې بنګلې ورکړې وه. دا پالیسي مونږ پېژندو،
زما او د دغه ولسونو خوله خو به ته ګناهګار اشمارې خپله خوله به پاک اشمارې په دې خوله دې ویلي دي ستا کرنیل امام چې ټریننګ موږ ورکړی دی په دې خوله د جنرال حمید ګل دغه خبرې کړې دي په دې خوله د عبدالقادر جیلاني هم د خبرې کړې دي په دې خوله د مشرف هم دغه خبرې کړې دي په دې خوله د اوس عمران خان هم تېر کال په امریکا کې دا خبرې کولې چې موږ ټریننګ ورکوو ما هر شی ورکوو چې ته ټریننګ ورکوې بیا زما د عام ولس نه واخله تر پولیس افسرانو پورې دا شهیدان هغو خلکو کړي دي چې تا ټریننګ ورکړی و زه به بیا خامخا تکلیف کوم د پښتون په نامه باندې چې څومره وژنې وشولې څومره بد حال راغی په دې کې د حکومت د ګیلې سره سره موږ خپلو پښتنو وروڼو ته هم وایو د لږ ننګ در پورته کا لږ غیرت وکړه بیا په خپله خاوره ودرېږه چې تا ته قدر میلاویږي عزت میلاویږي څوک جبر کوی شي که نه شي کولی بیا نشي په تاسو څوک جبر کولی یو فرد د دې وس نه لري چې هغه د دغو خلکو مقابله وکړي فرد کمزوری وي خپل ځان وازمایه دلته اورنګ راغلی و دلته پیرنګ راغلی و دلته بل زورور راغلی و نن هغه زورور نشته پښتونخوا وطن په خپل ځای ولاړ دی ولسونه په خپل خاوره اوسېږي کام د دغې کام ورکول ناممکن دي د کام راپورته شئ هېڅکله تاسو نشئ ورکولی نه کام څوک لا پته کولی شي نه کام ټول شی ژوند وي تر هغې به د دغې وطن خبره وي په دې وطن به ننګ کوو په دې کې که زموږ سر او مال نوکرې عهدې څه هم ځي هغه پروا نه کوي خو انشاءالله تاریخ به دا لیکي چې دا خاوره ته به په ټیټو سترګو څوک نه ګوري دلته وګړي اوسېږي دلته ولسونه اوسېږي دا ځوانان لري دا سپین ږیري لري دا نر او ښځه په خپل کام په خپل وطن مین خلک دي دې ته چې زه په کږو سترګو ګورم دا به لاس راکوي د خپل وطن دفاع به کوو او بله خبره دا کومه دا وطن خپل کوي تاسو وطن خپل نه شمارئ مومند صرف د مومندو علاقه ته خپل وطن وایي باجوړي مردان پېښور وزیرستان چمن خپل کلي ته وطن وایي نه چې په تیرا کې هم بد کېږي ټول پښتانه به راپاس کړي دا زموږ وطن دی زموږ خاوره دی زموږ ولس دی چې په مومندو کې بد کېږي چې په چمن کې بد کېږي چې په وزیرستان کې چې په سوات په پېښور کې په کوم ځای کې هم چې بد کېږي دا ټول زموږ خاوره ده لر او بر وطن کې چې څوک بد امني راولي موږ به مخالفت کوو موږ به ور ودرېږو په دې وطن کې امن او سوله غوښتل دا ننګ دی په خپل وطن باندې غیرت دی دا به کوو خدای دې تاسو آباد لري همت مو کړی دی یو خبره زه دا درته کومه کیدای شي څوک درته ووایي چې په دې درنه مسله نه حل کېږي په احتجاج مسله نه حل کېږي ویلي شوي دي موږ ته هم کله کله خلک وایي چې 3 کاله تاسو مبارزه وکړله په دې به مسلې حل شي که نه یو خبره ورته کوو مسلې حل کېږي که نه حل کېږي زموږ وسلې لوړې دي د خپل وطن خبره بیا هم کوو که نه حل کېږي بیا هم خپله خبره کوو بیا هم غلي نه پاتې کېږو بیا هم تاریخ ته خپل وطن مختوری نه پرېږدو چې دلته هېڅوک نه وو او دښمنان پکې ګرځېدل او ظلم پکې کوو موږ به خپل میدان نه پرېږدو خپله مبارزه به نه پرېږدو اوس خو هغه خلک چې ورک دي په هغې نه زیات زړه موږ په هغه خوږېږي چې په کور کې پاتې دي هغه لیونیان کېږي اوس مزید د ورکو خلکو دپاره نه د هغو خلکو دپاره مبارزه شروع ده چې په کور کې پاتې دي هغه ذهني مریضان کېږي د هغو دپاره کار دی د وطن خبره به نه پرېږدئ د ولس خبره به نه پرېږدئ تاسو د درنې وخت زیات کېږي هر کله مو چې درنه کړې ده مونږ راغلي یو خو دا اول ځل ده چې زه لیټ درته راځم په منځ کې ډېرې لویې لویې واقعې وشولې د هغې نه سایډ ته کېدل ممکن نه و د عثمان لالا غوندې کسان شهیدان شول زمونږ بلها ملګري په دې کې قیدیان وو څه نور قیدیان کېدل په هغه مصروفیات کې و خو یو خبره بیا هم تاسو به ګووئ د اول ورځې نه واخله دلته ستاسو په غونډه کې به هره ورځ داسې ټوپې وي زموږ ملګري هر وخت دلته راغلي دي بلکې زموږ ملګري څه تاسو ټول زموږ ملګري یې چې تاسو ناست یي نو دا موږ ناست یو زه د پی ټي ایم دلته چې څومره هم پېښور دی یا مردان صاحب دی د دغو ملګرو ته وایم چې د نږدې څومره ضلعې دي دا به هره ضلع په ورځ باندې یوه ورځ به په یوه ضلع وي هغه به دلته راځي سبا به په بله ضلع وي هغه به دلته راځي نو هغو ملګرو ته هم خواست دی چې دوی ضلع وایز په یوه ورځ په دې درنه کې شرکت کوي چې ډېر یې کولی شي ډېره ښه ده خو بیخي یوه ضلع خو باید خامخا په دا کې شریکه وي تر آخرې ورځې پوره بیا هم در سره یو او مونږ که دلته نه یو هم موجود چې بل ځای یو هم خبره ستاسو کوو زما یو تقریر د پی ټي ایم
یو جلسه یو احتجاج راوښایي چې د دغو ورکو خلکو خبره نه شي په هر ځای کې ستاسو خبره کوو که دلته موجود یو که نه یو موجود ستاسو خبره زموږ په زړونو په خولو موجوده ده هر وخت به ستاسو خبره وي ستاسو دپاره به مبارزه کوو هېڅکله یوازې نه یې په تاسو باندې د ټولو پښتنو نظر دی تاسو دلته کېدی شي 200 کسان خلکو یاد کړل په 200 نه په اصل تعداد کې په لکونو پښتنو همدردي در سره دي خدای دې تاسو آباد لري او سلام درته کوو د جرأت ته د څومره درنې خبرې کوي زموږ خلک هغه وایي موږ تعلیمونه کړي دي دوی خلکو تعلیمونه نه دي کړي دا خلک انپړ دي دا انپړ درته وایي د آیین مطابق فیصله وکړه څومره درنې خبرې کوي او ستا سپکې خبرې چې نه آیین منې نه پښتو منې نه اسلام منې په ټولو تر شوی حتی هغه خلک چې دا د پښتو وطن خوی دي خدای مو تل آباد لره په سوله ییزه طریقه سره په پرامن طریقه سره تل خپله مبارزه جاري ساتئ ډېره مننه خدای مو خوشحاله